بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سورة الحشر 19 نمبر آیات. په دې 19 نمبر آیات کې مؤمنانو ته عام حکم د ټولو کافرانو سره د کافرانو چې څومره قسمونه دي د هغوی سره مشابهت مکوئ، د هغوی په شان کېږئ. مشابهت چې کوم دی نو به دا په لباس کې، په یختو کې، په خبرو اترو کې، معاملاتو کې، کردار کې، د ټولو شیزونو کې مشابهت چې کوم دی د کافرانو سره دا منع دی، ناجایز دی. الله تعالی فرمایي ولا تکونوا، تاسو مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو باندې نسوا الله چې الله یې هېر کړی دی. ان الله تعالی د دین څه غم په سر نشته، د دین هېڅ پابندي نشته په سر باندې. فانساهم، نو الله تعالی ته هېر کړي دي انفسهم، خپل ځانونه د دوی څه د خپل ځان د بچ کولو او د جنت والا جوړولو غم یې الله تعالی هېر کړی دی. دوی الله هېر کړی دی، الله تعالی د دوی د خپل غم هم هېر کړی دی. څه مطلب؟ خپل ځان غم ورسره نشته چې که پارس که زه نیک عمل ونه کړم کوم طرف ته به لاړ شم. جهنم څومره سنګین ځګینې دی، څومره خطرناک ځګینې دی. نو دغه مضمون دوی په ذهن کې نشته، نو ښه ډاډه په جرأت سره ګناهونو کې لګیا شي. او چې کله چاته خپل انجام یادې الله ور یادې نو هغه په ګناهونو بیا ډاډه ورتلی نه شي. الله تعالی وایي اولئک هم الفاسقون، همدغه کسان پوره نافرمانه دي چې الله یې هېر کړی دی، الله تعالی دوی نه خپل ځان یې هېر کړی دی. نو دغه کسان پوره نافرمانه دي، پوره مجرمان. لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة، برابر نه دي خاوندان د اور او خاوندان د جنت. جنتیان او جهنميان یو شان کې نه دي. در د مخکینی آیات د لپاره علت او سبب دی چې د کافرانو شان شکلې ما جوړوي، دا غي شان خبرې کارونه مکوي. ولی دا غوي سره مشابهت ځکه مکوي چې جنتی خلق او جهنمی خلق دا یو شان کې نه دي، کې فرق دی. نو جنتی به ځان د جهنمی په شان نه جوړي. اصحاب الجنه، خاوندان جنت، هم الفائزون، حمدوی کامیاب دي. او خاوندان د جهنم هغه ناکام دي، ناکامي خلکو سره به مشابهت نه کوي. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دی آیات کی عظمت د قرآن ذکر کیږي او دویم ترغیب ذکر کیږي د قرآن ته. قرآن څومره لوی کتاب دی، د دې سره څومره مقدار باندې مینه پکار ده. دغه مضمون الله تعالی ذکر کوي چې لو انزلنا، کوم نازل کړه به حاضر قرآن، دا قرآن على جبل په یو غر باندې، او دی غر لم شعور او عقل ور کړی وي او قرآن باندې مکلف کړی وي، بیا به قرآن نازل کړی وي. لرأيته، تابل دلوي دا غر خاشعا، عاجزی کوونکی، متصدعا، ریزا ریزا، من خشیت الله، د الله د یرینا. د قرآن عظمت دومره لوی دی چې د غر به د الله د یرینا د ریزا ریزا شوی وي. او انسان یو څو فوټه انسان هغه دومره ډاډه د قرآن خلاف حرکتونه کردار کوي، یره پکې نشته دی. نو په دې ځای کې یو زجر دی د انسانانو لپاره، د نافرمانه خلکو لپاره. او دویم عظمت د قرآن دی چې قرآن دومره لوی کتاب دی چې الله تعالی غر ته دومره مضبوط شعر، لوی لوی ګټان او کمرې لري، پرخي لري، او دومره لوی جسامت لري چې الله تعالی د شعور او عقل ورکو د قرآن د نازل کې بدی عمل کوي. د قرآن د غر به د الله د یری نه ریزا ریزا شي. دومره قرآن ثقيل دروند دی. لیکن انسان چې کوم دی نو هغه انسان من اثر ونه کوي، انسان کې یره پیدا نشو. دا ریزا ریزا کې څه عمل بیا مونږ پړکه 70 غم را ولاړ نشو. او دویم زجر دی رټل انسان لره چې انسان ته یو څو پټه شي چې غر ریزا ریزا کېږي نو ته بس شي او ستا بس انجامي، نو لهدا خپل انجام او پیچره. دا مضمون د آیات عام دي، د اکثر مفسرین نقل کړي دي او همدغه مقصد ته غستري دي. اگر د ځینې مفسرین په دې کې نور رایګانې هم شته چې هغه ډېر مشهور او معقول نه ښکارېږي. یو پکې دا ده چې په دې کې د نبی عليه السلام باندې د احسان ذکر دی او دویم پکې د قرآن د ثقل ذکر دی. نبی عليه السلام الله تعالی وایي چې د قرآن دومره ثقيل او دروند دی، دومره وزنی کتاب دی چې کدا غر ته نازل شي غر کې شغور او عقل یي نو هغه به ریزا ریزا شي. لیکن ته الله تعالی په دې باندې ریزا ریزا نه کړلې او ته د قرآن برداشت او ته زده کو، ته به عمل شروع کو، خلکو ته ورسو، دومره ثقيل کار ته برداشت. ولی الله تعالی به ته احسان کړل تاکي صلاحیتونه پیدا کړي دي. نو ځینې علما د مضمون ذکر کړي دي په دې کې د نبی عليه السلام د احسان ذکر دی او د قرآن د ثقل ذکر دی.
او څه اقوال پکې نور هم شته لیکن اولنی قول زیات راجح او معلوم قول دی. وتلك الامثال او دغه مثالونه دي نضربها چې موږ بیانول الناس خلق ته لعلهم لذفار يتفکرون دې فکر وکړي. هو الله الذي الله غزات لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی. عالم الغیب خبر دی په پټو شي زونه باندې او شهادت په ښکارا شي زونه باندې. هو الرحمن الرحیم دغه الله به حد مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د دې ځکه ان اخوا د الله تعالی صفاتونه ذکر شوي دي کوم چې مکرر دي هغه لري کې ټول شر صفاتونه د الله تعالی د ذکر شوي. د دې صفاتونو ذکر کولو مقصد دا دی چې مخکې د قران صفات ذکر شو داغي عظمت ذکر شو. قران خدای الله تعالی کتاب دی. اوس د دې قران صحیح ویواله به علم معلوم شي الله تعالی په پیژندل شي او د هغه صفاتونو مونږ پیژندل شي. نو د الله تعالی د تعارف د فار د الله تعالی صفاتونو مونږ ذکر کیږي او دغه شان د صفاتونو مونږ د الله تعالی بیرته د الله تعالی په وحدانیت باندې دلیل هم دی. نو الله تعالی فرمایي هو الله الذي دا الله لا اله الا نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی. عالم الغیب والشهاده دی خبردار دی په پټو شزونو ښکار شزونو باندې پټ شزونو ښکار شزونو الله تعالی یو شان پیژني. هو الرحمن الرحیم دغه الله به حد مهربان او زیات رحم کوونکی دی. هو الله الذي الله تعالی هم دغه الله دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی. الملک کامل بادشاہ دی پورا بادشاہ دی. نو دې ذکر کې شرک نه لازمي کیږي څوک وایي چې الله ملک دی او انسانانو کې هم ملکان بادشاہانی. جواب د هغه اندار چې الملک الف لام چې کوم د کمال د فار دی ګرامر په اصطلاح کې تو معنا پیدا شي چې الملک پورا بادشاہ دی کامل بادشاہ دی او انسانانو بادشاہي بیخي ناقص سورزو د پاره هغه سورزو کې د ډېرو متازو مطابق ژوند تیري او ډېرو خلکو خبري وسره برداشت کوي وړي بیا سلګ وخت بعد بیا د سره یې نه ختم شي زوال فزیر شي. نو ناقص هغه بادشاہي او ناقصه بادشاہي الله تعالی بادشاہي پورا بادشاہي ده. انسانانو په خاص زګینو باندې الله تعالی په غوڼو کائنات باندې. القدوس پاک دی السلام محفوظ دی رټول نقصاناتونه یا السلام سلامتیا ورکول والا دی. المؤمن امن ورکول والا دی. المحیمن ساتنه کول والا دی مخلوق ساتي. العزیز عزت ورکول والا دی. الجبار زورور دی. المتکبر لوی والا دی. سبحان الله پاکر دی الله تعالی د فار عما یشرکون دا هغه شیونو نه داخله کې وسره شریکان کوي. هو الله الخالق حمدغه الله تعالی پیدا کون کې دی. البارئ او جدای را وستون کې دی چې انسان یو مخلوق د بل مخلوق نه جدا کړي خلک یې پیژني دا پلان کې دا پلان کې دی دغه جدای را وستون کې ذات هم الله تعالی دی. المصور شکل ورکون کې دی څومره شکلونه انسانات او مخلوقات لري دا ول الله ورکړي. له الاسماء الحسنى تدي الله تعالی د پاره نمونه دي خيستا يسبح له بیانې دي الله تسبیح بیانې دي الله تعالی د پاره ما حغس في السماوات چې پاسمانونو کې دي ولار دي بزمه کې دي. وهو العزيز الحكيم دغه غالب او حکمت والا ذات دی یا د عزت ورکول والا حکمت والا ذات دی. علماء لیکلي دي او ډېر روایت احادیث مبارکه هم دي کېشته دي چې سره سحر نه راپاسيږي او د منځنه بعد درې پیری د سی وجه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او بیا د درې آیاتونه چې هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب د دې څخه نه راواخل او د اخره پورې وي یو پیر او دا شان د مازیګر منځنه بعد یا د مخام منځنه بعد وي نو د سحر پورې د کم ټیمونه چې پکې راځي په دې ټیمونو کې الله تعالی او یا زره فرشتي د انسان لپاره مقرر کړي چې صرف د انسان لپاره او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. او کدی شپه کې د غورز کې د انسان وفات شو په طبيعي مرګ باندې وفات شو نو در مرګ په شهادت کې شمار د شهید شمار لکی